بسم الله الرحمن الرحيم. فصل ليس مخي فصل کی دا غاشیاو بیانو چاگا حلال و حلال مخینا وز دا غاشیاو بیان دی چی حرام دی و دیکرا بوجه پسڑی باندی استعمالی خوری بی یا دا استعمال ناجائز استعمال ولا شيء استعمالی بی نوی وينكره على أن يأكل الميتة أو يشرب الخمر فأكره على ذلك بحبس أو بضرب أو قيد لم يحل له إلا يكره بما يخاف منه على نفسه أو يخاف معلومة سيغتك بما يخاف منه على نفسه أو عضو من أعضائه فإذا خاف على ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه. تكبروا قريجي مسألة تدابا يعني یو سړي باندې اکراه وشي چې مردار وخوره او یا به اکراه وشي چې شراب وسکا نو که اکراه غیر ملجئ وا ناقص اکراه یو څه بیړه دی وا مې وخوره یو ورځ دی قید کوم وی خوره شراب وسکا دې صورت کې سړي د بارا دغه مردار دغه حرام شي نه حلاليږي ولا نه د جایز چې دغه وړو کې اکراه په وجه باندې حرام شي استعمال کی ها که اکراه چیرته تام وا شراب وسکا خنزیر اخرى مردار اخرى کنی وجنم دی کنی عضو دی تلف کوما نو دغه شان صورت کې به کولای شي بلکې کولای نشي واجب دی چې وی کی که حرام یې ونه خوړو مړی کو ګناګار مړی به وګورئ وینو کړه که اکراه وشي علی ان په دې خبره باندې یاکل المیتة چې سړی به مردار خوري او يشرب الخمر یا شراب سکی فأكره على ذلك نو دغه شی اکراه بیوشي خو بحبس دقیت اکراه ناقص اکراه ده قید کوم دی او بضرب یا دی وهما او قید یا ورز دی قید کوما لم يحل له مکره لرا ند حلالا چې دا کارو کی الا ايكره هاک اکراه بیوشي بما داسی شی اکراه موت یا دی عضو تلف کېدل اکراه یا دی يخاف منه چا سړی دیږي باغی کې بخپل نفس باندې چې ملکې می اول عضو من اعضائه باندې چې عضو د اعضاء نه می تلف کیږي نو فإذا خاف على ذلك کله چې صورت دغه شان جوړ شو ویریدلو په نفس باندې چې وجن می یا می عضو تلف کیږي نو وسعه جائز د به دغه مکره لره ایقدما چې اقدام وکي علامه باغ کارونه معنی اوکری علیه تکم چې بیکرا شوی وکذا على هذا دغه شان چې وینم دا وینه وسکا مردار اسکلی او لحم الخنزير هم دي لأن تناول هذه المحرمات لکبر وګورئ که اکراه ناقص وا نه دا حرام اشیاء نشي استعماله ولا دا سم ویل وجه سره دا حرام اشیاء په وخت د ضرورت کې استعماله ولا شي الا مضطررتم الیه او د وخت په وخت د ضرورت کې مباح ګرځي او د ضرورت د وخت نه علاوه کوم اوقات دي هلته مقشان حرامي او په اکراه ناقص کې د ضرورت د وخت نه علاوه اوقات مسله ده نو شی به حرام دی لأن تناول هذه المحرمات زكتي استعمال ولد دغه حرام اشیاء انما يباح دا مباح کیږي عند الضرورت چې ګل ضرورت وي کما فی حالت المخمسه لکه په حالت د مخمسه کې سړی د لوګي نمرې د تند نمرې شراب سکي هلته جایز دي ټیک ده لقيام المحرم فيما وراءها ځکه محرم چې دی کنه سبب حرمت هغه قائم دی فيما وراءها د ضرورت د اوقاتنا علاوه اوقاتو ده هلته لا موجود دی چې محرم موجود دی سبب حرمت نو حرمت به هم موجود وي جایز بني ولا ضرورت دغه صورتونه کې یعنی اکرای ناقص صورت کې ضرورت خو نشته ها الا اذا خاف على نفسه کدا مکره په نفس ویریږي چې مرم او العذر یا په وضو باندې ویریږي نو دې صورت کې ضرورت پېښ شو حتى لو خيف على ذلك نو کشری ویر را لهم بدغي چې مرما واور کنه کدا وهلو کې بدی ویری دلو چې دومره می وਹੀ چې مرم په وهلو کې بدی ویری دلو چې دومره می وਹੀ چې لاس خپا وغیرہ عضو می طرف کیږي نو په وهلو کې میکرای تامش ولا به مباح شو حتى لو خيف کې وسړي باندې ویر را لا ذلك د نفس د عضو بضرب الشديد د سخت وهلو په وجه
وغلب على ظنه ذلك غالب شلو بګمان باندې دقه چمرم یم عضو طلب کیږي نه یباح له ذلك دا صورت کې ورته مباح کیږي ولا يسعه ها دغه شان صورت کې چې کراهی تام ما ویلو صرف جایز نه د چې مردار اخري بلکې واجب ده که مردار ونه خوړل او کلک نه خته نه خرم او شراب نس کمل میک او مل شي دا ګننګار مل شو ځکه دا چا چې مړ کړلو دا هغه سره په خپل مرګ کې ګویا امداد وکړل یو شی ورته مباح دی او نه استعمالي عمر مباح شی دی او تینې استعمالي عمر کېږي نو ګننګار مړي استعمال یې ولا يسعه در برنه جایز ایسبر چې صبر وکي علامه باغه خنزیر خوړلو باندې باغه شراب سکلو باندې توعید به کم چې وعید د بیانېږي دمکی چې د بیان ورکول کیږي فین صبر کچر صبر وکړو حتی اوقو تر دې چې خلق واقع کړلو به بدمنه دغه شی معنی قتل کړلو ای عضو طلب کړلا ولم یاکل د سره ونه خړو مردار او مرداري ونه خړو فهو آثم ګناهګار شو وجه سره لانه لما ابيح هر کله چې د لپاره مباح شو شی ورته مباح دی او بهم نه استعمالي نو ګویا دا په قتل خپل کې دا هو امداد کوي امون ویلیو کنه تعاون علی الاثم چې دې کنه دام اثم وي کنه نو شو دا مکره بالامتناع په منع کې په خوراک نه کولو کې معاونا لغیره د غیر معاون شو علی هلاک نفسه خپل نفس په هلاکت باندې فیاثم یاثم فیاثم ګناهګار وي لکه په حالت د محماسه کې دغه حکم دی اوسره د لوګي نمرې مردار پرته دا نی خوري وي مکه و چمل شمل کومل شو ګناهګار دی او نبی یوسف رحم الله اکبر وګوري امام یوسف رحم الله یو روایت شته هغه وی دا چې کومردارې ونه خوړله او هغه مړ کو نو ګناهګار نه دی جایز ده ورته دواړه ورته جایز دي که مردار خوري ځان د مر نه بچ کوي او که نه خوري او مړ شي دواړه جایز دي وجه دا ده چې شي اشیاء حرام دي حرام خنزیر دی که شراب دی که وینه ده دا څه دي حرام یا مرداره ده حرامه ده او دې کې عزیمت داري چې استعمال نه کیږي رخصت داري چې استعمال کیږي نو په عزیمت باندې عمل کول خو ولای ته په عزیمت عمل وکړو استعمال نه کړل کومل شمل دي کنه تر امام یوسف رحم الله روایت ده خو غیر مفتابی ده ګوري دا نبی یوسف رحم الله انه دا صلی چې لا یاثم دا نه ګناهګاریږي لانه رخصتون ځکه خوراک استعمال صرف رخصتو اذ الحرمه قائمه نو حرمت خلا قائم دي فكان اخذ بالعزيمه ندا صلی خو فكان اخذا بيلک اخذا چاغي کی نو صحیح ده دا صلی اخذا اخذ کون کې بال عزیمت باندې علماء اسامي کې ویلي ان الاخذ بالعزيمه اولا قلنا من ورته وایو بيدا سوره خطا شوی د سینه ده ارزه کې عزیمت باندې عمل کول ولا نه خبره باندې ویږي واوره دلته په حالت استقرار کې چې وجه د لوګي نمرې مردار نه خوري یای بسر ته من چې خیره چې مردار او خرونی خوري نه دی وخت کې دا مردار شي مردار نه پاتې کیږي به دا باقاعده څه شي مباح شي مباح او مباح شي چې څوک نه استعمالي عمرې خو ګناهګار هم دي کنه دا څنګه خبره باندې سي کېدل چې دې کې حرمت باقی وي حرام کې مونږ له حرمت پکې ختميږي اوره قلنا من وایو حالت استقرار چې مستثنا بالنص اذا خد نص مستثنا ده الا مذررتم الیه او تعریف د استثناء سره لکه موږ سامي کې کړی دی توجه جی جان القوم الا زيدا سمانا تعریف یې سره چې بعد المستثناء مستثنا منه کې څومره افراد پاتې شي حکم سره بغي ته شامل بعد گویا تکلم هم صرف باغی معنی شوی موږ د حنافو په نظم باندې دی ووري بعد المستثنا چې مستثنا منه کې کوم افراد پاتې شي تکلم هم باغی سره او حکم صرف هغه ته شامل جان القوم الا زید کې گویا سره جان القوم کې بزید تکلم هم نه دی شوی او د جاء حکم قوم ته دی زید ته سره دینا نو وسوره دا شي نه حرام دي الا ما اضطررتم الیکم کس چې مجبور شي هغه د بار د سره د حرمت خبره شته نه اصل بشیو کې څه دی اباحت ته وګورئ او هو استثناء چې تکلم بالحاصل زمونږ د حناف مسلک دار دی کې کلامم په حاصل معنی بعد ثنیا پس استثناء نه یعنی استثناء ده بس
د مستثنا د افراد ویستلو نه پس چې مستثنا منه کې کوم افراد پاتې شي حکم هم صرف پاغي او تکلم هم صرف پاغي ولا محرم لنډه دار چې محرم نه دی موجود نو شیخ حلال شو فكان اباحه نو دا اباحه لا رخصه نو الا انه انما ياثم اذا علم بالاباحه في هذه الان يوم مسله ذکر کړی تاسو ما ته متوجه شي کله به ګناګار مري چې کله دغه مسله معلومه وا چې دا شی ما ته حلال دی او کزي نه خورم عمل شمزه به ګناګارم او به مونږ خو یله به ګناګاری او کله ته دا مسله نه معلومه چې وای دی وخت کې مال حلاليږم او کوي نه خورم نو ګناګاریږم په دې مسله نه خبر عمل شي به وینه دی ګناګار دلته جهل اعتبار ورکو غالن کې جهل اعتبار نشته راجح رائے دار چې صاحب دی خبره ټیک نه ده راجح رائے دار بهر حل ګناګار دی کورته پته و چې ګناګاری کې مخبم ګناګار دی کورته پته نه و نبی دار الاسلام کې مسیح کې مسائل ته ولې دي مال وګورئ الا انه انما ياثم ګناګاری کې اذا علم بالاباحه کله چې د علم د اباحته په دغه شان حالت کې لان في انکشاف الحرمه وجه بیان وي دغه شان مسائل چې خلکو نه پټي نو که چاته پته نه و نو عذر کېدلی شي لأن في انكشاف الحرمة ذكر بخكار كدل دو حرمت کې خفا ده فيعذر صليب معذور غنل فيعذر صليب معذور غنل شي بالجهل فيه د جهل بوجب دې مساله کې بلغه شان حالت کل جهل بالخطاب في اول الاسلام لکه صلی دار الحرب کې مسلمان شنه نه احکاماتونه نه خبر اون نه کوي زکات نه ورکې نه ګناګاری زکه جهل لیکنه جهل وزر دی لکه جهل په خطاب باندې چې سړي د خطاب پتم نه چې ماته څه خطاب دی په ول اسلام کې به دار الحرب کې وي وینو کړی علی الکفر بالله تعالی لګ ماته برابر به ان شاء الله په باب داخله کې به پوره تقسیم دی او تختی د باقاعده اکرام ملجا او غیر ملجا اکرام په حق العبد کې د حق الله کې د حق الله کې په اعتقاداتو کې عقایدو کې او کنه فروعاتو کې دا به مختلف صورتونه جوړيږي په یوه اکراه وشاله چې د کفر کلمه وایي غني وجنم دی نه د تدوی اختیاري دي وسه ک کفر کلمه وایي خو چې په ایمان مطمئن وي سیده او کني وایي عمل شي ام سیده د تاجر ملاويږي مخکې مسله کې کمل شو ګننګاري ده او دلته اجر ته ملاويږي د عظمت اول قسم نه کوم مسامي کې ویلو تاسو پیږئ کنه د عظمت حقيقي اول قسم ده او رخصت حقيقي اول قسم ګورئ وینو کړیا چې په وسری باندې اقرار وشي الکفر بالله چې کفر په الله وکا بالله تعالی والعیاذ بالله لم توساتي او بسبب رسول الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنسل وقدم کفر دی او اوی ک اقرار غیر تام والکا اقرار ناقص و بیا وګورئ بيخي اجازه نشته چې کفر کلمه وایي ما چې وختي مسله وکړه د کوم و د اقرار تام وکړه وره بقید قید کوم دي او بحبس تړم دي او ضرب چې د دوه درې چپېړې دی وامه لم يكن ذلك اکراه دا ګورئ اقرار نه د معتبره حتى ها نو کله به اقرار وي سمې پرې خودل کسي دي حتى يكره بامر ها چې اقرار پیوشي دی یو امر يخاف منه على نفسه چې سړی وس یریږي دغه اقرار په خپل نفس باندې چې وجنوي او لعوذ من اعضائه یعنی اقرار تام ونه به ټیک ده وجه دا ده اقرار ناقصه چې هغه شراب سکلو چې اجازه نه ورکولو د خنزیر د خورلو اجازه نه ورکولو او کفر خو حرمت کې راغی نه زید دی به اجازه ورکړي لأن الإكراه إذا بهذه الأشياء بقيت حبس ضرب باندي ليس بإكراه عند إكراه في شرب الخمر ده شراب بسكلو كي إمام الرتير شو ففي الكفر إنه بكفر كي وحرمته أشد حلن كي وحرمت كفر سخت أولى وأحرى دير أولاد شي جازت ملاون شي دير أحرى ده لا يقدم فإذا خاف على ذلك ده سورة ميله وسك بزان ويري در چالك ملكي ميكي ده كفر كلمة ونويما عضو می تلف کوي وسعه ورته جایز ده ايظهر چې اظهارو کې دا غشي ما امرو رقم چې ما امروه دا غشي چې دا خلق امر کې غته به پاغي باندې مثلا نبی رسول الله تکنزل کول نه نعوذ بالله کفر کلمه ویل اظهار کول شي خدا دا وی ور توریه بکې لکه توریه دوه معنی دي یو معنی دا ده کفر کلمه دی وزله دی په ایمان مطمئن وي کافی ده او څوک وینا توریه معنی دا ده چې د جمله لفظ دی استعمال کې د کلام چې دوه معنی لري هغه به یو معنی والی چې اوس کو کلمې ویل او داري دي اکم چې صحیح معنی داري تی والی
لاندې توري معنی کړی د التوري ايظهر خلاف ما يزمر چې اظهار وکي خلاف داغي چې کمی په ضمیر کې جوړ کې سړي داغي خلاف اظهار کول ازي والله فاذا اظهر ذلك چې کړي د کفر کلمه ظاهره کړه وقلبه مطمئن بالایمان الله چې زلم په ایمان مطمئنو فلا اثم عليه ګناګاریږي لحديث عمار بن ياسر حديث د عمار بن ياسر چې حين ابتلي به کله چې رضي الله تعالی عنه په دغه عمل مبتلا شو وقد قال له النبي عليه السلام د نبی علیہ السلام دا ویل كيف وجدت قلبك لاندې حدیث ذکر کړل غوته وګورئ قلت رواه الحاكم في المستدرك في تفسير سورة النحل عن عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر أن النبي قال أخذ المشركون وهم قتلوا كنا عمار بن ياسر ونولوا نبر خذلوا حتى صب النبي صلى الله عليه وسلم ترجع النبي صلى الله عليه وسلم تنزل وكي وذكر آلهتهم بخير أو داغوا بوتان چیزی بخیر یاد کی نو ثم تركوه فلما اتى رسول الله تعالى وتوي قال رسول قال ما تشو ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تركت حتى قلت منك وذكرت آلهتهم قال رسول زخري نپری خودلم تر دې چې ما ویل ستا په باره کې رتبت او دغه علي هم خیر یاد کړه نبی له سلام ورته وی فكيف تجد قلبك قال مطمئن بالايمان قال نبی له سلام ورته وی فإن عادك دوباره ونی ولیکنا فود هم دغه شان به مکه په ایمان باندې مطمئن ساته وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان فقال عليه السلام ارتوي فإن عادوك أغو بإكراوكي فود به وبشا سمانا به وبشا دي سيمانا دادا چې به کفر کلمه وایا ودارنا په ایمان باندې مطمئن ساته وفيه نزل بديك نازل شوی دا قول الله تعالی الا من كره هغه کس چې باغ باندې اکراو شي وقلبه مطمئن بالإيمان الایا ولأن بهذا الإظهار لا يفوت الإيمان حالکه جائز د چې کفر کلمه وایي وجه موږ سامي کې ملي و وي ایمان مکمل نه ختمي ځکه شته کنه دغه وخت دومره ایمان هم کافي او کوي نو مکمل مري د حق مکمل ختميږي به الفاظ دیګر یو طرف ته د الله حق دی کفر نه کول بل طرف ته د حق دی نه مړ کېدل دي ژوندې پاتې کېدل دي نو کدا کفر کلمه وي وړي مطمئن دي الله حق برقرار پاتې شو ختم نشو ور سره دم پاتې شو او که کفر کلمه بیخي ونه وي الله د حق خیر وساتل شو خدای د حق مکمل ختم شو مري ولأن بهذا الإظهار سر لا يفوت الإيمان إيمان نفوت کی حقیقت کی وللقيام التصديق تصديق اشتكنا وفي الامتناع أو كما نشي فوت النفس رازي حقیقت کی فيسعه نظر تجايز الميل إليه شغيد مائل شمانه كفر كلمه وي فإن صبر ها ندوار جائز دی مونږ ویلو که صبر یو کو عمر شواله کې شهید دی خدا ویږي به فإن صبر که صبر یو کو حتى قتل ذاتي چې قتل شو ولم يظهر الكفر كفر کلمه ونه ویلا کان ماجورا د دوا اجر ملاويږي موږ ته دوړو کې صحابه اقتدا موجوده ده کفر کلمه وی رد مطمئن وي عمار ابن یاسر واقعا ده او که مریم دغه شان حضرت خبیب واقعا ده تاسو ان شاء الله راشي بخاري کې بار ذکر شوی دی لأن خبيب رضي الله تعالى عنه لند دادا چې نبی صلی الله علیه وسلم لګلیو او بنو لحيان د کڅنوم دی او قبيله ده صدق واته کسان ډیر نو بس هغه غیر کړه بیدا مکی والو باندې خرج کو حضرت خبیب خرج کو څه خبره لندو باندې کوم هغه څه وګدار نو مکی والو څوک مکړیو بس هغه دی واخستل به تړلې مو حتی یو وخت سراله چې د چاړي وختله اختو د کټ کولو لپاره نو هغه ول ورکړه زنانه خدا غزنانه زوی چا سره چې کېدو هغه ورله د دې په ټول مې ناشته وزنانه چې شروع کړې ته ول دا چاړه په دې ماري کې خدله هغه چې شروع کړو ته چې نو موږ دا ونني چې ماشوم نو مالي وزن بچو مې دې له هغه مشه برحال به روي سره بارو به د دې دوه رکعاتو ټیمو ته دوه رکعات زر وکړل ورته ویم ویل چې ګوره د دوه رکعات مې زر زکه وکړل چې تاسو یې چې مر نه دی کني مال وخت فون راکې بیا تاسو اشعار ویلي دي کمال اشعار ویلي خلکو ته ایران دي دغه وخت کې ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شك كان لله مصرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي اصبروا عنكم ولست ابالي حين اقتل مسلما چې مسلمان مرما اصبروا عنكم على اي شق اصل کې د قبله د مخړه ولو کعبه ته غوله واپس کولو
دغه وخت کې وي که په هر طرف مړ شم الله تاسې هم زما وذلک فی ذات الالهي ویشاء دا خو د الله په رضا کې مرمه او که د الله خوښه شي زما د اجزا ټول را جمع کولی شي وګورئ لأن خبیب چې رضی الله تعالی عنہ صبر یې وکړ علی ذلک بدی حتی صلبا دې کې صاحب دې نه خطا شوی ده تر دې چې صلی شو و اذا نو صلی شوی ښه وسماه رسول الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسما کړو سید الشهدا باندې دا دې بل خطا شوی ده سید الشهدا دې ته نو ویل حضرت حمزه ته ویلو وقال فی مثلی او د په مثل بلکې لاندې لیکلی مثل زائد دی او د مبارکی ویلی هو رفیقی فی الجنه لازم جنت کې ملګری دی دې کې دې خطا شوی دی درې وړو جملو کې اې د مبارکی دی ویلی ولأن الحرمه باقیه اوس سوال دا دی چې کدا مرشي تاسو ته شهید ولي وایي ويجي د کفر کلمه حرمت خو باقی دی الا مضطررتم قصال ته نشته استثناء ولا صورت شته پکې حرمت د کفر بهر حل دی البته ته صرف رخصت چې د کفر کلمه وایا کني عزیمت دا دلته صاحب دی حسامي ویلي والاخذ بالعزيمه اولا دا د رخصت حقيقي حق اول رخصت حقيقي اول قسم دی چې حق ورته ویل کی قلت بازیمت عمل اولاده ولأن الحرمت حرمت دا کلمه کفر دا باقی ده او دا منع چې کفر کلمه نه وي لاعزاز الدین عزیمت لاعزاز دین د پاره دا خو عزیمت ده اصل حکم دغه ده بخلاف ما تقدمک دا خنزیر غوخه خړل الاستثناء د استثناء موجود و الا مضطررتم قال قدري مولا فرمای و نکری علی اتلاف مال المسلم بامر يخاف منه على نفسه الاكبر وګوره ورته وی مسلمان مال له هلاکی کا کني وجنو دي اوس ودی تلف کو نو کې اکراه تام ونو کول شي مسلمان مال له هلاکی مرنه ببچي ها دومره ده چې اکراه ختم شول چا مال هلاک کړي غلط توان ور کوي کا الاضطرار لا يبطل حق الغير مادو کی مادر دیر شمه اضطرار چې ده کنه دي کې سره حق د غیر بګي نه باطلېږي البته دومره ده که مکره معلوم وکنه مکره نو تاوان به مالک د مکره نه لي وته وره وینو کریا کې اقرا وشي علی اتلاف مال مسلم په مال مسلمان باندې به امر بداس امر باندې يخاف منه على نفسه چې سړی یریږي دغه امر نه په نفس باندې معنی وته وی وجنم دي اول عود من اعدائه من یریږي وسعه تجایز ده يفعل ذلك چويږي لان مال الغير د غیر مال چې دی اخو بعض اوقاتو کې مباح کیږي کنه چې د لوګي نمبرې مباح کیږي کنه دم د قشان وقت دی هلاکی کا تخمري لان مال غیر چې دی یستباح مباح کیږي د ضرورت په وخت کې لکه په حالت د مخمسه کې وخت تحققت ضرورت دلته موجود شوی الضرورات تبيح المحظورات ولصاحب المال لبرجه وصاحب المال بڅکی ما ویلو کنه زمان برچان علی که موجود به مکره نه علی مکره نه ادمره خبره ده کې اوسره د لوګي نمبرې او خاصه د غیر مال پروت دی نو حکم دادي چې وی خورا اغلب به تاوان ورکې نو التبه دا قاعده جاری کی الاضطرار يبطل حق الغير او کله شان چا په کرا وکړه نو به چې مکره موجود وو نو تاوان به مالک د مکره نه چې اقرار کړل دا بل هو تش علاوه ولصاحب المال دبر حق دار ايزمن المكره چې زمين جوړ کی مکره لأن المکره چې دا خو اله د مکره و دا خو تش علی استعمال کوي سره چې تور استعمالي دا شان له استعمال فيما يصلح فاغت کی استعمال کړل چې هغه صلاحيت لري فيما يصلح آلة له چې دا سره صلاحيت لري چې اله جوړ شي پاږي چې هغه دلته اعمال هلاکول دي نو دا یو خبره ته اشاره کوي لګوري اقوالو کې یو کس چې قول کوي دي کې اله نه جوړيږي د بل لپاره بلکې قول نسبت بدته کی او افعالو کې اله جوړيږي څه مطلب یو سړي په بل جبر وکي راځي به خزه طلاق ورکاږي ورکی خزه طلاق شو دا د سوال چې هم دا ادا کو دا اله نه جوړيږي نه پیږي او په افعالو کې راشي هلاک دا هلاک اوس دا اله جوړيږي دا تشاله دا توان مونږ دغه نه وګورئ والإتلاف من هذا القبيل مال هلاك ول دغه قبيله ندي چې دا پکې له جوړېدل شي وای نو کړه به قتل لکبر وګوري یو سړي په سره تمانچه کې خودله پلانکې ملکا کني وجنم دي دغه صورت کې ودنه د جایز پلانکې ملکی ځکه د غیر مسلمان مرګ چې دی هغه بهر حال نه دی جایز کفر کلمه او د ویل جایز خدا ودنه دی جایز
بلکې مړ شه که نه. نو موږ په دې مادو کې یوه ماده ده چې رښتما الضرر لا یزال بمثله، ضرر به په مثل ضرر باندې نه ځایله کېږي. دلته خو ته ځان بچ کې ضرر لرې کړي، هلته بل بچوي، بل ضرر نه والي. وګورئ وإن أكره که به یو سړي اکراه وشي بقتل د قتل چې وجنو دي علی قتل غیره او اکراه د دې خبرې وشي چې غیر ملکه لم یصعه د نه جایز ان یقدم علیه چې اقدام وکړي باغې نو څه به کوي ویصبر صبر به کوي حتی یقتل تر دې چې دا د خپله مړ شي. فإن قتله اوس واورئ که دې ستا بل مړ کو نو هو دوه حکمه، یو دا چې دا ګناهګار شو ولې دې مړ کو، دویمه خبره دا ده چې قصاص به د چا نه اخیستل شي. چا چې اکراه کړی د مکره که نه چا قتل کړی د مکره، دې کې د طرفین رای راجحه ده مفتا به ده چې قصاص به د مکره نه اخیستل شي. چا نه؟ امام ابو یوسف رحمه الله وی ونه به نه اخیستل شي. امام ظفر رحمه الله فرمایي مکره نه به اخیستل شي چا چې وجلی. امام شافعي رحمه الله وی دواړو نه به قصاص اخیستل شي. سره صحیح دی. یو حکم اتفاقي دی ګناهګار شو قصاص به ترې اخیستل شي که نه که قتل عمد و. نو طرفینو مسلک څه دی؟ مکره نه، دا مفتا به ده. امام ابو یوسف رحمه الله وی ونم نه، امام ظفر رحمه الله وی مکره نه، امام شافعي رحمه الله وی ته وګورئ وإن أكره کوم ځای ته ورسېدلو فإن قتله كان آثما دغه دی که نه، لأن قتل المسلم د مسلمان قتل چې دی مما د هغه شی دی لا یستباح چې دا مباح کېږي نه لضرورة ما په یو ضرورت کې فكذا بهذه ضرورت باندې نه مباح کېږي. والقصاص على المكره قصاص به مکره باندې وي دا کله ان كان القتل عمدا چې قتل عمدا وي. قال هدايه مولا فرمایي وهذا عند ابي حنيفه ومحمد رحمه الله. وقال امام زفر فرمایي يجب على المكره. وقال ابي يوسف رحمه الله لا يجب عليهما. وقال الشافعي رحمه الله يجب عليهما. لزفر رحمه الله ان الفعل من المكره الاكبر. امام زفر رحمه الله وی قتل چا کړي؟ مکره کړی دی. حکم شریعت په چا جاری کړی د ګناهګارېدو؟ مکره باندې. نه چې شریعت حکم جاری کړی دی د ګناهګارېدلو په مکره باندې، دنیا کې به حکم جاری کړو که نه څنګه قصاص به نه وایو پوه نه شوې. وګورئ لزفر رحمه الله ان الفعل من المكره چې دی حقیقت کې راغلی دی، فعل د مکره نه دی حقیقتا د حقیقت په اعتبار سره وحسا ښکاري باقاعده چې قتل د وکړلو. وقرر الشرع او شریعت مقرر کړی دی حکم د قتل علیهم بدمانی چې هغه څوک دی هو الاثم ګناه ده ګناهګار خو دی بخلاف الاکراه علی اتلاف مال الغیر. لږ به وګورئ چې اکراه پې وکړي وجنو دي مال پلان کې هلاک کني وجنو دي هلته چې مال هلاک کړي نو شریعت پې حکم هم نه لګوي د باندې چې ګناهګار دی حکم نه لګوي که نه. نو مکره چې تاوان د مال لیم چا نه بیلي مالک چې دوان لیم چا نه بیلي مکره نه وجه دا شریعت حکم به نه دی لګولی چې دا ګناهګار دی مال هلاکېدو په صورت کې او دلته به حکم لګولی. وګورئ بخلاف الاکراه چې بخلاف د دې چې اکراه وکړي علی اتلاف مال الغیر کې لانه سقط حکمه ځکه ساقط دی حکم د اتلاف چې هغه ګناه ده د معنی نشته. فوظیف نو د اتلاف نسبت به اصل کې وشي الی غیر ته چې هغه مکره دی. وبهذا امام شافعي رحمه الله دواړو نه به قصاص اخیستل شي. مکره نه ولي دقه په جره کې چې امام ظفر رحمه الله مکره نه ولي وي سبب مکره جوړ شوی سبب څنګه جوړ شوی او دغه رایدار چې کله سبب چی سبب کنه نو څوک په قتل کې سبب جوړ شي مګر به قصاص اخلي څوک په قتل کې ورېدا. وبهذا هم بدی باندې د امام ظفر رحمه الله بدلی باندې تمسك الشافعي امام شافعي رحمه الله دلیل نسی فجانب د مکره کی ويوجبه على المكره ايضا فغيم واجبي وجه لوجود التسبيب ځکه سبب دغه نه موجود شو الى القتل منه دغه کس قتل تا وللتسبيب في هذا او د تسبيب د بار سبب جوړېدل د بار في هذا د قتل په مسله کې حکم مباشرت د سیدې لکه چې بینه قتل وکین دغه په نظم هغه سبب له درجه د چا ورکی مباشرت تاسو سبب ویلت خو پیژنې کنه یو صاحب علت هغه د مباشر وي یو صاحب سبب هغه ته متسبب وي نو هغه متسبب له درجه د چا ورکی مباشر. لکه یو سړي باندې د قتل دا وشي دا قاتل دی ګواهان راشي او جی دا قاتل له ګواهی ورکی نو قاضي د څه وکړي چې دا قاتل قصاص کی به ګواهان وایي چې موږ دروغ ویلو دا قاتل دا نه و. امام شافعي رحمه الله وی شاهدان چې دي کنه
دقه سبب د دغه سړي د قتل جوړ شو رای ولي قصاص یې کوي مخکې در شوي د هدایي نکاح کېږي کوم دی كما في شهود القصاص ولأبي يوسف رحمه الله أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه إمام أبي يوسف رحمه الله وي خالص قتل وتم منسوب کېږي أبل مكره ته نه خو نه دی وجلی مكره ته دا خو مجبور من وجه یو قاتل دی من وجه نه دی دغه شی من وجه بل قاتل دی من وجه نه دی او قصاص کوي من كل الوجوه قاتل دی فضای حاصل له تو ګوري ولأبي يوسف رحمه الله أن القتل لا قتل چې بقي مقصورا على المكره دا باقي دی بند په مکره باندې من وجه چې دا کړی دی چا ته کو ګوري ګناګار دی کنه دی نو کدی ته ګوري چې ګناګار دی نو معلومي کې قاتل هم دا دی نظرا الى التاثيم ته چې ګوري او وظيفه الى المكره نسبت المكره ته کیږي من وجه چا ته کیږي مکره ته خلک وایي کنه ولې مړ کو هغه په زور ورواچولو ځکه نظرا الى الحمل چې نظر وکړه اکراه ته فدخلت الشبهه لنډه دا شبهه داخله شو په هر طرف کې او حدود او قصاص او شبهات سره ساقطيږي ولو ما داود لله لانه محمول على القتل بتبعه الاكبر غري طرفين وي څوک ګناګاریږي مکره او بل ګناګاری او قصاص بچانه غسل شي مکره نه خنو دا ولي ګناګاریږي ځکه ګناګاری کې د دوو ژوندونو اختیارو یا خپل ژوند یې پاتې شي یا بل او د ځان له ترجیح ورکړه ځان یې ژوند دی او بل یې مړ ځان له ترجیح ورکړه په دې ګناګار شو ولهم انه محمول دا مکره د من اکراه شوی و د قتل بطبعه په خپل طبیعت باندې کا یعنی په طبیعت بل مړ کړی دی کني ځان یې وجل شو ایثارا لحیاته ترجیح ورکړي خپل ژوند ته نو فیسیر دا وګرځیدل ال د مکره د پاره او هغه شي کې ال وګرځیدل یصلح چې دا صلاحیت لري ال د الله چې دا غاله جوړ شي چې هغه سری افعال قتل لافعال هو القتل هغه دا به یلقي علیه هغه دا چې دی مکره دا ورواچول علیه بدغه قتل باندې ولا البته ګناه داسې شی دی توجه چې ګناه مکره ګناګار دی ولې ګناه کې دا ال نه جوړیږي کار خو د خپل کړی دی او شریعت کې هغه سړی ګناګار چې کار کړی وګوره دوه شي نه دي یو کې ال جوړیږي هغه کې بنسبت هغه ته وکم مکره ته چې قتل له فعل له او یو ګناه دا هغه کې دا ال نه جوړیږي نسبت دومره کېږي دا به ګناګاری او صلاحیت نظر چاله جوړ شي له د مکره په جنایت کې اعلی دین د دین جنایت د دین خلاف ورزي کې فبقي الفعل مقصورا عليه نو دا فعل بن شو بد باندې په حق د اسم کې مدا ګناګار شو ګوره فعل هم د کړي دي کما تقول لکه څنګه چې تاسو وایي د صاحبین طرفین امام یوسف رحم الله ته وایي څنګه چې ته فعل اکراه علی الاعتاق کې اکبر وګوره زبردست سړي زبردستی وکم د ساکم غلام د آزادی کې گنی وجنم دی دا آزاد کی توجه ده هدته دوه کار وشو یو غلام آزاد شو مالی بلی مال هلاک شو ځکه غلام مالیت هلاک شو کنه نو یو شي کې توجه دا زما د علی صلاحیت لري زما اعلی جوړ شو بل کې نه لري نو بده کې د علی صلاحیت لري بمال هلاکېدل کې فعل له نو مال توان بمانه واخیستل شي دا غلام څومره قیمت به بمانه اخیستل شي ځکه دې کې زما علی صلاحیت لرلو او باقی بل مسله د ولاده غلام چې څوک آزاد کی ولای هم دا غي کنه په غي کې دا زما علنه جوړېدل نه غي نسبت دوم د کیږي نو مسله دا شو کما بده زبردستی وکړه چې د غلام دی آزاد کړي وجنن دی د آزاد کو حکم دا د غلام توان بم زور کوم ولا بم دا غوي توان ورول ورکوم زما علاوه ولا وري دا غي کې علنه وغي کې بس غته نسبت كما تقول في الإكراه على الإطلاق أو بل وفي إكراه المجوسية على ذبح شاة الغير ينتقل الفعل الأكبر وقوي يوم مجوسي دي مجوسي ذبح سي نيسي مسلمان في إكراه وكلا نظر كوا لأنكي دا چيلي دا ذبح كغني وجنم دي أغا ذبح كرا مسلمان چيلي ذبح كرا پوه شو اوس حکم دار دا چيلي مردار دا بل حکم دار چې تاوان با خستل شي دا مکره نه ورا مجوسی ده کنه مکره په اکراه وکړل چې دا چيلي د انعام ذبح کا هغه ذبح کړل دا دوه حکمونه دي یو دا چيلي مردار ده بل توان به د مکره مسلمان نه خستل شي دلته دوه کارونه دي یو توان دی یو حکم دی توان کی صلاحیت اغلرلو چې زماله جوړه شوی نه غي نسبت ماته وشه توان په ما ازماله وتشه او په هلت حرمت کی
دا خو سړی څوک چا ذبح کړي هغه ته نسبت کېږي هغې که صلاحیت نه لري چې زما الله جوړی شي نو هغې کې به هغه ته نسبت وشي چې مجوسي ذبح کړي مجوسي هغه حرام دی. وفي إكراه المجوسي على ذبح شاة الغير إكراه وشي بمجوسي باندي چې ذبح کی چيلي د غیر ينتقل الفعل فعل منتقل کیږي مکره تا فی الاطلاف په حلاکت کې دون زکات کې نه که زکات کې دی وته منتقل کو ذبح کې دی زکات معنی ذبح کې مکره خو مسلمان وکړه چې انا لګي تر دې چې حرام بشي کدا دا شمدا مسلمان دا بس